بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 34 نمبر درس دی. د ناپاکۍ قسمونه او د هغې احکاماتو باره کې سبق شروع دی. دې نه مخکې مونږ د ناپاکۍ باره کې خبره کړې وه چې ناپاکي چې ده هغه بیا یعنی انسان بدن کپړې یا داسې ځای چې هلته انسان ناسته پاسته کوي د هغې داسې حالت کې یعنی داسې ناپاکه چې هغه شریعت ناخوښی او د هغې پاکوالی په انسان باندې لازمي وي نو دغې ته نجاست وی. بیا د نجاست دوه قسمه دی، یو ته نجاست حکمیه وی، یو ته نجاست حقیقیه وی. نو نجاست حکمیه هغه نجاست ته وی چې هغه صرف د حکم په هغې باندې صرف حکم لګېدلی چاته په نظر باندې نه راځي. لکه انسان باندې غسل واوړېدو نو اوس دې انسان یعنې د انسان باره کې اوس دا څوک نشي ویلی چې هلکه دا غلیظ دی، د باندې غسل اوړېدلی دی، دا ناپاکه دی. انسان ته پته نه لګي. بس کم انسان چې ناپاکه وي یا چې د چا اودس مات شوی وي هغه ته پخپله پته لګي چې زما باندې دا اوس د شریعت حکم دی چې ته یا غسل وکړه یا اودس وکړه. دغه وخت کې ته مونځ نشي کولی، قرآن تلاوت نشي کولی. دغه د نجاست حکمیه وخت کې. بیا د نجاست حکمیه دوه قسمه ده، یو ته حدث اکبر وی، یو ته حدث اصغر وی. د نجاست ته حدث هم وی. بیا د حدث اکبر هغه دغه ته وی، هغه ناپاکۍ ته وی چې انسان باندې یعنی غسل وغیره په انسان فرض شوی وي، هغې ته حدث اکبر وی. انسان پکې مونځ نشي کولی، د قرآن تلاوت نشي کولی، که په یاد هم ورته وي، قرآن ورته یاد هم وي، خو بیا هم تلاوت نشي کولی چې انسان باندې غسل واجب وي. او دویم نمبر حدث اصغر، نو هغه داسې حالت کې وي چې لکه د انسان اودس نه وي، نور په غسل وغیره دغه خبرې پکې دغې نه پاک وي، خو صرف اودس یې مات شوی وي. نو په دغه حالت کې دا انسان مونځ نشي کولی، قرآن له لاس هم نشي وړی، خو په یاده باندې د قرآن تلاوت کولی شي. نو دا د نجاست حکمیه دوه قسمونه. بیا هم نجاست حقیقیه وي. نجاست حقیقیه څه ته وایي چې په حقیقت کې موږ ته په نظر باندې راځي. یو انسان باندې وینه ولګېده، په بدن باندې یا په کپړو سره وینه ورسره ولګېده، یا غټ او دسماته انسان باندې ولګېدو، یا داسې بل یو داسې څیز چې هغه شریعت ناخوښی هغه د دې انسان کپړو سره ولګېده یا بدن سره ولګېده او ښکاري په نظر راځي، نو دغه ته نجاست حقیقیه وایي. دا نجاست حقیقي چې دی دا بیا دوه قسمه دی، یو ته نجاست غلیظه وی او دویم ته نجاست خفیفه وی. نجاست غلیظه څه ته وی؟ هغه یعنی سخت ناپاکي. او نجاست خفیفیه څه ته وی؟ چې لږه سپکه ناپاکي، ډېره سخته نه وي. نو هغه نجاست حقیقیه د هغې بیا اول مثالونه مونږ لیکو. امثلة النجاست الغلیظه. نو هغه نجاست حقیقي چې کوم دوه قسمونه او نجاست غلیظه او نجاست خفیفه. هغه نجاست غلیظه چې دی که نه هغه مونږ اول وي چې هغه سخته ناپاکي په انسان باندې د غټو او دسماتې ولګېدو، یا داسې انسان باندې وینه ولګېده، یا شراب په دې انسان باندې توی شو د کپړو بدن باندې، نو دغه ته نجاست غلیظه وایي. اوس د دې نجاست غلیظه مثالونه. امثلة النجاست الغلیظه. امثله دا د مثال جمع ده. مثال یو مثال ته وایي، امثله ډېرو ته وایي. نو امثلة النجاست د ناپاکۍ مثالونه، مونږ ورته په پښتو کې مثالونه وایو. یو مثال ته مثال وایو، د یو نه چې زیات هغې ته مونږ مثالونه وایو. نو امثلة النجاست، امثله معنی ده مثالونه، او نجاست ناپاکۍ ته وایي، او غلیظه معنی ده سخته، یعنی مطلب سخته ناپاکي. د نجاست غلیظې مثالونه، د نجاست غلیظې مثالونه هغه اوس موږ ته وایي چې کم کم څیزونه نجاست غلیظه دي. نو اول ایک نمبر باندې دی لیکلی دي الدم المسفوح. دم چې دی دا وینه ته وایي، وینه اردو کې ورته خون وایي، خون. او مسفوح معنی ده بهیدونکې، یعنی کومه وینه چې بهیږي د خپل ځای نه حرکت کوي نو هغې ته بهیدونکې وایي. اردو کې ورته بهنه والی خون، بهنه والی خون. نو الدم المسفوح معنی ده بهیدونکې وینه، بهیدونکې. نو الدم المسفوح معنی ده بهیدونکې وینه، یعنی بهنے والی خون، اردو کې وایي بهنے والی خون، او مونږ په پښتو کې وایو
بهیدلو والا یعنی چې د خپل ځای نه حرکت کوي حرکت کولو والا وینه. او دویم نمبر دی الخمر. خمر چې دی دا د انګورو شرابو ته م وایي انګوري شراب. او دویم نمبر هر د نشي څیزونو ته خمر ویلی شي. اول نمبر خو دا خو شرابو ته وایي د انګورو نه چې کوم شراب جوړ شوي هغې ته خمر وایي. په قرآن کې هم دا استعمال شوي دي الخمر یعنې دا لفظ استعمال شوی دی او دا انګوري شرابو ته وایي. او دویمه خبره هر د نشي څیز ته خمر ویلی شي. او دریم نمبر لحم المیتة و جلدها. لحم دا دغه ته وایي غوښه گوشت ورته اردو کې وایي غوښه او میته چې دی مردار او و معنی ده او جلد سرمنې ته وایي سرمن. اردو کې ورته کال وایي او پښتو کې ورته موږ سرمن وایو. دا د انسان سرمن دا دغه شان د ځناورو خپلې سرمنې دي نو سرمن. او ها معنی ده هغه. نو ګورئ جي تا ته وایي د سختې ناپاکۍ مثالونه. اول نمبر د تری الدم المسفوح بهیدونکې وینه. دویم نمبر خمر دا دغه شوه خمر معنی شراب. دریم نمبر لحم المیتة د مردار زناور یا د مردارې غوښه و جلدها او د دغې مردارې سرمن دا هم ناپاکه دي. غوښه هم ناپاکه ده او د دغې مردارې چې دی دغه هم ناپاکه ده سرمن هم ناپاکه ده. نو دا نجاست غلیظه ده او شراب نجاست غلیظه ده او بهیدونکې وینه دا نجاست غلیظه ده. یعنې بهیدونکې وینه کومه یوه وینه دی لکه څاروی دی حلال کو او د هغه د رګونو نه چې کومه وینه هغه په پرش سره وځي دغې ته دم المسفوح وایي بهیدونکې وینه وایي. یا د انسان یو ځای پرې شو او یې کټ شو او د هغې نه وینه روانه شو حرکت یې وکړو نو دغې ته دم مسفوح وایي. بیا 4 نمبر دی بول الحیوان الذي لا یأکل لحمه. بول الحیوان الذي لا یأکل لحمه. بول او د یعنې میتیازو ته وایي پیشاب پخانه غټې میتیازې یا وړې میتیازې یعنې غټ او دسماتې یا ورکوټې او دسماتې. بول معنی ده او دسماتې یا پیشاب پخانه ورته اردو کې وایي موږ به ورته په پښتو کې وایو غټ یا ورکوټې او دسماتې یا داسې میتیازې وغیره میتیازې. حیوان جاندار ته وایي په دې کې هر قسم جاندار راغی انسان هم پکې راغی ځناور هم پکې رالل. الذي کم چې لا یأکلو اکله ماضي دی یأکلو د دې مضارع ده او دا مضارع چې مجهول کې نو یؤکلو راځي یؤکلو او لا چې ورسره ولګي نو بیا دا باس نفي فعل مضارع مجهول باس نفي فعل مضارع مجهول ده. نو دا صيغه باس نفي فعل مضارع مجهول ده. اکلا یاکلو د نصر ینصر باب نه ده او د دې معنی ده نه خوړل کیږي. لا معنی ده نه او یؤکلو معنی ده خوړل کیږي. لحم غوښه یا دا بل شان خاولی کوي او هو معنی ده د هغه. بول الحیوان الذي د هغه جاندار میتیازې لا یأکلو چې نه خوړلی کېږي لحمه د هغې جاندار غوښه. یعنی چې د کوم جاندار غوښه نه خوړلی کېږي د هغې جاندار میتیازې غټې میتیازې وړې میتیازې یعنی غټ او دسماتې ورکوټ او دسماتې دا ناپاکه دی. دغه نه ځان ساتل دغه نجاست غلیظه ده. لکه مثلا ګوره انسان دی دغه شان ځکه انسان غوښه هم نه خوړلی کېږي نو د انسان غټ او دسماتې ورکوټې او دسماتې که غټ انسان وي که ورکوټې ماشوم وي د دوی دا او دسماتې چې دی دا ناپاکه دي که کپړو سره ولګي دا پلیتې شوي ته پرې مونځ نه شي کولی یا بدن سره ولګي دا بدن به وینځي دا قضیه به پاکې نو دغه بغیر د پاکۍ نه پرې مونځ او دس نه کېږي.
ښه جي درېیمه خبره لکه اوس نور زناور وغیره څومره شو د هغې چې کومو زناورو غوښه نه خوړلی کېږي نو د هغې امتیاز هم ناپاکې دي. بیا وایي فضلة الکلب، فضله چې دی د مونږ ورته وایو د سپي غول، دقه پښتو زموږ پښتو کې هم دقه ورته وایي. نو فضله چې دی دا غټ او دسماتي ته وایي. مونږ په ادبو دایره کې چې ورته ووایو او که د ادبو د دایرې نه بار شو نو کلب سپي ته وایي سپی، او فضله چې دی غولو ته وایي. ټیک شوه. نو د سپي غول دغه هم ناپاک دي، دغه شان د سپي متیاز هم ناپاکې دي. ټیک شوه جي. بیا فضلة السباع، فضله همدغه یعنی غول وغیره، او سباع درنده یعنی مونږ ورته دا ځنګلي څومره شیر شو، دغه شان زمری شو، نور دا چې انسان شلی او خوري یا هر یو څیز شلی او خوري هغې ته سباع وایي. او معنی ده. او لعاب، لعاب چې دی دا لاړو ته وایي، لاړې مونږ پښتو کې ورته لاړې وایو، لاړې. او ها معنی ده د هغه. ښه لعاب دا اردو کې ورته دغه وایي توک وایي، توک، او مونږ ورته لاړې وایو پښتانه. نو ګورئ دا لاړې د درندو غټ او دسماتې دا چې دی عموم غټ ورکوټې دواړه دا هم نجاست غلیظه ده، او د دغې درندو چې کومې لاړې دي هغه هم نجاست غلیظه ده. که دا د انسان بدن سره کپړو سره ولګي نو بیا مونځ وغیره نه کېږي. ټیک شوه. بیا خرء الدجاجة والبط، خرء الدجاجة والبط. خرء دا اردو کې ورته بیټ وایي، بیټ، او په پښتو کې ورته موږ وایو دا د چرګې یا د بتې کم غولي که نه هغې ته خرء وایي، خر غول. الدجاجه چرګه، او واو معنی ده او بتو معنی ده بته. مونږ چې را کمې بتې ساتلې وي په دغه کې دا مرغابۍ هم شمار شوي چې کم خلک د هغې ښکار لځي، هغه سیلانۍ ایلۍ، دقه ایلۍ بتې وغیره دغې ته بته وایي. مونږ ورته په پښتو اردو کې هم بته وایي، بته. ټیک شوه. ایلۍ وغیره. نو د دې دا کم غول چې دي دغه هم نجاست غلیظه ده، په انسان کپړو سره بدن سره ولګي نو دا ناپاکه وي. وایي کل شیء، هر څیز، هر هغه څیز، هر یو څیز. کل معنی ده هر، او شیء معنی ده څیز، هر څیز. ینتقضو، ینتقضو معنی ده ینتقض الوضوء چې اودس ورسه ماتېږي. دا ینتقض معنی ده چې طهارت ورسه ځایلیږي یا ماتولو والا، ماتونکې. انتقض ینتقض دا فعل مضارع ده، صيغه واحد مذکر غائب ده. ینتقض، ینتقضان، ینتقضون. کم ملګرو چې المصرف ویلی دی یا کومو خویندو المصرف ویلی دی نو هغوی به مضارع او د مضارع معروف او مضارع مجهول دا صیغې به هم پېژني انشاءالله، او دی به ماضي هم پېژني، مضارع به هم پېژني، باس اثبات فعل مضارع به پیژني، باس نفي فعل مضارع به پیژني، باس اثبات فعل مضارع مجهول به پیژني، باس نفي فعل مضارع مجهول به پیژني، باس اثبات فعل ماضي معروف مجهول دا ټولې صيغې به انشاءالله پیژني. نو هغې دپاره اوس ورو ورو پکې د قوم هم اجرا به کوو لږه ډېره. نو ینتقصو معنی ده ماتونکې، ماتولو والا، یا ماتی. الوضوء اودس، با معنی ده سره. خروج معنی ده خرج یخرج، دا اخرج یخرج، خروج. بخروجه، خروج معنی ده وتل، او هی معنی ده د هغه. من معنی ده نه. بدن ته وایي، مونږ ورته په پښتو کې اردو کې بدن وایي، او انسان ته وایي. وایي کل شیء، هر هغه څیز ینتقض الوضوء چې اودس ورسه ماتېږي، بخروجه د هغې وتلو سره،
من بدن الانسان د انسان د بدن نه، یعنی د انسان د بدن نه چې کوم څیزونه وځي او هغې سره اودس ماتیږي نو هغه څیزونه نجاست غلیظه دي. نو هغه کوم څیزونه دي؟ غټ اودس ماتې او ورکوټې اودس ماتې، دقه شانتې د انسان بدن اوشلیږي څه ځای وغیره او د هغې نه وینه وځي، یا دقه شانتې انسان باندې زنانو کې کم حیض راشي یا نفاس هغه وینې، دا ټولې د انسان د بدن نه وځي. نو دقه سره دقه چې دی دا او کپړو سره یا بدن سره ولګي نو دقه بیا نجاست غلیظه ده، د دې پاکول لازمي دي، واجب دي په مسلمان باندې. او مسلمان له پکار دي چې د دغې څیزونو نه ځان بچم وساتي او که چېرته بدن څه ولګي نو فورا هغه ووینځي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.